اوسه پورې څه چا څه مرسته کړې ده که نه ده؟ نه کړې ده، لږه لږه به یې کوله بس. نو څنګه ته په ځان له دغه کور چې کوم دی هغه سمبالولی شي؟ نه چلېږي ځان اجازه به وي په ځینې عمومان کې ډېر دغه رنګې خلک ماشومان شته دي. که موږ دې ماشومانو ته وګورو دا وخت د سکول دی، د ده د لوبې دی، دا اوس هم موږ چې راوستو هلته یو تنور والا څه دی او هغه به له څه ورکوي 200-300 روپۍ ورځ به له ورکوي. بلا دې واخلم لږه ښه شه په ما ګرانې زندګۍ و نازوانې زندګۍ په منډه منډه د اوبو غوندې روانې زندګۍ و نازوانې زندګۍ زندګۍ و نازوانې زندګۍ لراحتونو او خوندونو سره ورانې زندګۍ و نازوانې زندګۍ بلا دې واخلم لږه ښه شه په ما ګرانې زندګۍ و نازوانې زندګۍ په منډه منډه د اوبو غوندې روانې زندګۍ زما په څېر خفا خفا ستړې ستومانې زندګۍ و نازوانې زندګۍ بلا دې واخلم لږه ښه شه په ما ګرانې زندګۍ و نازوانې زندګۍ په منډه منډه د اوبو غوندې روانې زندګۍ تر ډېره ړنګه ما کړه خدای دې تر ډېره ړنګه ما کړه خدای دې تر ډېره ړنګه ما کړه زما د ګل غوندې لالې په سر ودانې زندګۍ رحیم ګرانو کتونکو ستاسو ورور اجاز مومن یم. امید لرم چې تاسو به روغ جوړ او د صحت په جامه کې بیستئ. قدرمنو په ضلع مهمند تحصیل ساپي قندارو کې موجود دي. دلته کې چې کوم دی د یو یتیم کورنۍ تم کجم راوړی او ډاکټر صاحب په مدد سره د ډاکټر صاحب ډېره زیاته شکریا ادا کوو چې هغه دغسې په خپله علاقه کې چې کوم دی کوم یتیمانان غریبانان د هغو سره مرستې کوي، لګیا دی، خپلې کوششې کوي. څه نوم دی د ماشومه؟ حارث. حارثه موږ وګورو نن سبا کې چې کوم دی نو ډېره زیاته مهنګایي ده، نو د کور چې کم غوړي یا نور څه دا د کوم ځای نه پوره کوي؟ دا بس پیسې هلته کار کوم بس بیا پیسې راوړم په هغې نه یې پوره کوم بس لږ ټک ټوک کوم. چا څه کار کوي؟ تنور والا سلنګوی لنګري صاحب. او څورونه وایي؟ 4. د اوسه پورې څه چا څه مرسته کړې ده که نه ده؟ نه کړې ده، لږه لږه به یې کوله بس. نو څنګه ته په ځان له دغه کور چې کوم دی هغه سمبالولی شي؟ نه چلېږي ځان له بس. ښه ماشومه ستاسو نوم دی؟ ابوذر. ابوذره سکول له ځې؟ سکول ته. پرایویټ سکول سرکاري دی؟ سرکاري سکول دی. سبق اوس هم کلاس کې؟ 5م. ابوذره چا سره اوسه پورې څه مرسته کړې ده که نه ده؟ مرسته ښه کړې. قدرمنو دغه تاسو وکته دغه ماشومان، نو زه چې کوم دی داد ورکوم ډاکټر حیات صاحب له
چې هغه چې کم دی د دغه یتیمانانو د څومره چې غریبانان دي د هغو سره مرستې کوي. یو خپل فاونډیشن د کولاو کړی دی، ایثار فاونډیشن دی، هغه د کولاو کړی دی. د ډاکټر صاحب شارټکټ چې کم دی څه پیغام ورکول غواړي؟ بس بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده اجازه به په ضلع عمومان کې ډیر دغه رنګ خلک ماشومان شته دي. که موږ د ماشومانو ته وګورو دا وخت د سکول دی، د لوبې دی، دا اوس هم موږ چې راوستو هلته یو تنور والا څه دی او هغه به ورله څه ورکوي 200-300 روپۍ ورځ به ورله ورکوي. نو په 200-300 روپۍ نن سبا دا کورونه چلول ډېر ګران دي. نو موږ هغه خلکو ته کوم چې وسلاره دي هغوی ته دا یو میسج ورکوو چې دغه رنګې د ګاونډ کې به په دې علاقه کې به او دغه رنګ کې انتمانان ستاسو خواوشا دي، نو د داسې خلکو سره مرستې وکړئ. او موږ دا هم یو میسج ورکوو چې موږ کوم دا ایثار فاونډیشن چالو کړی دی دا ستاسو په مرسته باندې چلیږي، خو انشاءالله ستاسو یو روپۍ به همدا غریبانانو یتیمانانو دې خلکو ته موږ را رسوو. او دغه رنګې خلک چې کوم په دې ضلع عمومان کې دي او نه سکرین ته راځي او نه سکرین نه چاته پته شته، نو داسې خلکو له به موږ کور ته وړو. کوم دغه چې دی پوټ پیکه چې دی د دوی حوال به یې زده کوو چې آیا دوی ته څه تکلیف دی. دغه رنګې تاسو ته موږ وایو چې 200-300 روپۍ نن سبا ډاکټر دی، دغه رنګې وړو دغه حالات دی په 2700 روپۍ باندې نن سبا یو تروړه ده، د غوړو دغه حالات دی، نور د کور د بلا خرچې دي، نو ډېره ګرانه ده. الله دې اسانه کړي. ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. الله تعالی تل تاسو له دغسې پرمختګ درکړي چې دغسې د غریبانانو سره مرستې وکړئ، مدد ورسره وکړئ. قدرمنو په دې ځای باندې به د نزوس اجازت غواړم.